دې وخت کې دا زنانه د پېښور هزارخانۍ ده، دا هغه پېښور نه راغلې ده. ګرانو کتونکو، علب خان شیرپور ویلفیر فاونډیشن د دغه بې وسه بې کسه بې څوکه خلکو سره امداد جاري ساتلی او د الله لاک لاک شکر دی چې په پښتونخوا کې چېرته هم ظلم وشي نو ذهن کې علب خان شیرپور راشي، موږ ته کال وکړي چې موږ له راشه موږ سره تیل نه وي هلته ونه رسو. او چې چېرته کې داسې غربت وي او ډېره یادار عزتدار چې یاره هغه اړو کیمرې ته راځي نو وي علب خان شیرپور له چې څه به راکړي. دې وخت کې دا زنانه د پېښور هزارخانۍ ده، دا هغه پېښور نه راغلې ده، خپلې بې وسۍ دې ځای ته راوستې ده، غربت را په مخه کړې ده. الله پاک خو د هغه ایس فروش والا تباه و برباد کړي چې پردي بچي یې په دغه ایس په دغه نشو کې اخته کړل. د دې یو زوی هغه د ایس په نشه کې اخته دی. بل دغه علاقې د دښمنو نه راګیر دي نو ډېر خلک دغه دښمنو را ځپل شوي دي. په دغه دښمنۍ کې د دې د کور نه 2 کسه تللي دي، 2 کسه یې مړه شوي دي چې دې ساختن هم پکې دی، خاوند دی هم پکې. نن دې ځای ته ناست دی چې غریبي ده، هېڅ هم نشته. خپلې خبرې وکړه غربت څنګه دی. ځوانان هم لاړل دا بچي سره ټولو ځوانانو سره کامیابه دي. الله دې رحم وکړي. 2 کسه مړه شو، اوس هم ګټه وټه شوه. ډېر عدالتونه په دغه یو ماشوم دی په مریکایي سره ډېر ماربل کې مزدوري کوي. دې ته ټولو سره کامیاب. روژه کې خوراک څښاک څنګه دی؟ پېشمنې روژه ماتې عزت دی هغه الله پاک وکړي. دا ځای درته څنګه رایه شو؟ دلته څنګه راغلې؟ هغه دې ته چې دا نمبر پروت دی چې دلې لاړ شه چې څه امداد دلې درکړي، په دې نیت رالې چې ما له څه امداد راکړي. یعنې غربت دې ځای ته راوست. دا دښمني لا شروع ده ستاسو. ناروغ شوي دا 13 کاله عدالت به دې کړی په ستا پکې وفات شو، خدای دې ورته بچا دي او بس روح الله نه شي. 13 کاله د دښمنۍ وشو، عدالتونه راځي نظام بیا قسم هر څه په هغې کې تس نه شو. کاروبارانه په دې کې ستا خاوند هم چا ویشت؟ خاوند غریب ته مې خپلې توفیق ته ځای نه بیماري ولې ورونه د خپلې بیمارۍ نه مړ شو. خپلې بیمارۍ لیور دې پکې داسې ویشتې هغه به یې پکې لاړ. دا زوی دې په نشه څنګه راغی؟ بس دا پلان یې زموږ کړی چې موږ به ورته څه ویل، ده ویل نه نه خیر دې څه مه وایي، نن یې وکړو بیا به نه کوي. بس ښه ستاسو هغه نیازبینتوب دغه ځای ته ورسوه. ګرانو کتونکو، یو زوی لږې خپله مور ولي وړوکې ماشوم یو قصه مخې ته راځي، تاسو به کتلي وي. یو زوی مور نیازبینه کي، پلار ورته بیا هم پرې غوسه کوي، خو مور ورته نه نه څه به ورته نه وایي، نه هغه مور هغه ده جاړي. په نشو په دغه لعنت کې اخته شو، نشه کوي. الله پاک دې مؤمن مسلمان د دشمنونو ساتي. موږ ډېر خلک چې کوم دی په دغه دشمنو کې اخته یو، دغه دشمنۍ کوو خو ډېر دغه ده. دا وله یو خو به حضرت خان حاجي صاحب ته دعاګانې کوې ماښام چې کښېنې صحیح ده، او بل چې کوم دی دا ځان سره وړه واله، او بل چې کوم دی دوبی یو ورور دی او د دوبی یو ورور دی هغه ته به دعاګانې کوې. کښېنه دا به ځان سره غوړي والي. اورې دې خلکو ته هم ښایي چې علب خان شیرپور درته د دونه لرې نه خلک راځي چې خلک سوړي ښه دی. غټ غټ خانان دي، غټ غټ سیاستدانان دي، په الیکشنو پیسې لګوي چې هله غورې درکې ستا په علاقه کې هم ډېر مالداري کوي چې ته ماښامي خلک هر څه وړي، غوښې به در وړي، غوښې به در وړي ماښام غټې غټې خلک. دا یو علب خان شیرپور ویلفیر فاونډیشن دی چې الحمدلله د الله په مهربانۍ سره هر څه چې کوي الله کوي. ګورې انسان بس یو کار به سي چې په هزارخانۍ کې زه دې په ذهن کې واچولم دلته راغلی په دې حضرت خان حاجي صاحب ته به دوا کوي، او دغه دوبی دې ورور ته به کوي، یو خوراکۍ ده، او ټولو مسافرو ته به دعا کوي. دا د هغه مسافرو خو دې وخت کې د 3 مسافرو مونږ سره مدد دی، خو ټولو مسافرو ته به دعا کوي. ولې چې هغه مسافر ټول دغه ګرانو کتونکو خو چې دوی سره تاسو مدد کوئ دی خپلې د 0311 999 687 دا د دوی نمبر دی. په خپلو دعاګانو